چې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا تو کالو په عمر کې قران پاک یاد کړی تو کالو په عمر کې قران پاک یاد کړی اشرف جهانگیر سمنانی رحمت الله علیه د وو کالو په عمر کې قران پاک یاد کړی او موطا امام مالک ورته په مدارسو کې په دوره حدیث کې لوستي دي د لسو کالو په عمر کې امام شافعی دا یاد کړی دی د لسو کالو او دا امام شافعی زمون د امام ابو حنیفه د شاګرد دی د امام ابو حنیفه دو شاګردان دي امام محمد صاحب دی بل امام ابو یوسف دی دی دواړه کلاس فیلو دي خو امام ابو یوسف مشر دی او دی الک دی چې کله امام صاحب وفات شو نو بیا د امام ابو یوسف نام سبق ویل او د دې امام محمد شاګرد چې دی امام شافعی رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد امام احمد بن حنبل دی دا زمون د امام ابو حنیفه شاګردان دي دا بخاری شریف د صاحب د بخاری امام بخاری څومره استاد روایتونه دا ټول د امام ابو حنیفه شاګردان دي شاګردان دا غینه روایت د امام ابو حنیفه دومره لوړ مقام او زمون فقه حنفی دا د عبد الله ابن مسعود په تعلیماتو پرته عبد الله ابن مسعود 14 نمبر صحابي دی پینځل سمخ اسلام د 14 سلور زره شاګردان دي پسند 33 هجری کې وفات شوی او جنازه حضرت عثمان رضی الله عنه کړی دا او د عثمان بن مظعون خوا کې پهلو کې دفن دی حضور پاک دین خودلے عبداللہ ابن مسعود کا عبداللہ ابن مسعود دین خودلے اسود و علقمہ تا اسود و علقمہ دین خودلے دے ابراہیم نخائی تا ابراہیم نخائی دین خودلے حضرت حماد تا اور حضرت حماد دین خودلے دے امام ابو حنیفہ زمون دا مذہب کانا نعرض میں در تضا کورو سہل بن عبداللہ تستری د شپږو کالو په عمر کې قران پاک یاد کړی سفیان بن عیینه د سلورو کالو په عمر کې قران پاک یاد کړی امام محمد رحمت الله علیه په ورځ کې قران پاک یاد کړی د امام محمد کتاب د مبسوط یو يهودي ورته دا څه وکړل ویدا دا غوړو کې محمد کتاب دی چې دا غلوی محمد د کتاب کم شان وی دو دی مبسوطه یو د امام محمد یو د امام سرخسی دی تیس دی بادشاہ جیل کې ټولو په خواني جیلو نه د کوی و پاغي کې به کې نو طلبه ورته څه سبقونه کاږي وی راځي چې پیرانه څه په درته تاسو کې په جیل پکوی کې لاته املا کې یغی کې 23 جلد مبسوط علم ختم شو نو دا د لوکی محمد کتاب دی دا غلوی محمد د کتاب بکم شانی نو اسلامی په شان ورشا کشمیری د دیوبند په سټیشن ولاړ دی او د ریل انتظار کوي هندوان تی چاپیر شو هندوان اور تخت پورته ګوري یو هندوار تراوان شوی حضرت تعالی سمراکه نو لاس ول ورک وی ما ته کلمه وایا وجستانی چهری ته ګورم سمر نورانیت او حسن پکې پروت ده نستاد پیغمبر محمد رسول اللہ پمکبا سمر حسن پروت بھی وہی کوئی انداز کر سکتا ہے ان کے زور بازوں کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں
بدل جاهدی ہے تقریر زمون اکابر یو جدا باب دیدا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تمام علماء دیوبند مرشد دے مولانا اشرف علی تھانوی پیر دے دمومتی پیر دے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوئی وہ چپا قیامت کے اللہ مانا تپوس کی وہ امداد اللہ مہاجر مکی تاد دنیا نصر اڑلی دی نویس ورطیم چه الہ العالمین ماد دنیا نا رشید احمد گنگوئی او محمد قاسم نانو تیر اڑلی دی دا نظر بکی مانا کتا پو سکی چه تار روستم ادا بیکڑو دا ریاستو دا حکومتنا تاثر اڑلی دی ساده فتنو دی جنسین سر اڑلی دی نزبورتیم چه الہ العالمین ما دا شاه منصور دا شیوخو او دا کوڑی دا شیوخو دا خپلو اکابرو پیدار کلول روڑلی دی نور سے نشتا پیدار کلول ابل استاذ محترم علامہ مغفور اللہ صبرہ خلق علاج کو دولو ویل چیر کے نا تو ماں کے پیزاری سے ماغا خطل کا ورطہ میں واجب خوشی حاجی امداد اللہ مہاجر مکیوی حج للعالم ہجرت باندے دا خبرہ دا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زوئی مولانا محمد سیدی مولانا محمد احمد ایوی او دا محمد قاسم نانوتوی یہ زوئی دے او دا قاری سید سے دا محمد قاسم نانوتوی وسیع دے کوئی ذکر میں ہجرتوں کو چلالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوئی انتا چورا سے دنگی دا میں وعدہ کرو چه دا چانا با غوارم نا انتہائی لگرہ باندے رادا دریم روز دا صدا عمر تقاضا دا صدا لگے دا بیت اللہ تواف کو دیو بان لچی باندے میں خفر آدھا کچھ خفر آدھا اگر بان لچی رو کر دے مارے سپیڑ راکلا او دمرا تیز راکڑ چه سر او غوطی لنفاق دے پا بیت اللہ شریف چه رو ورزی دم پاسی دم بیمائی چه الہ العالمین ستاب دیلوی کور کی زویدہ سے او عالم چه رو ورزی دم خستاد دی کور دا عظمت دا وجنا دا عظمت دا وجنا ما معاف کرے دے ما معاف کرے دے تو امید کا سجدہ سے پورا مجاہدر علی بصیرت دا زرست درگے کو دو چومی قتل دا بیت اللہ شریف فخی طرف تا جبریل امین ولاڑ دے گس طرف تا میکائیل علیہ السلام ولاڑ دے جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام مسکراہٹ کے خان دیدار مسکراہٹ کہ مسکی کی وی جبریل علیہ السلام چڑیر صابر او شاکر بندو ہوتا وی میکائیل سلام فرمائی جنا امتحان ورسلا پاتے دے ایلا خبری اورم وی ما ورسوی چیز وسم پا اغا خبر باندے چیز چاہتا وارم نا چاہتا ویم نا چلو ڈائرہ ورد وہ مروز دا دمر فکر تر عالم چی آدم شریف ترونا پلار کی جماعت وقین مانتا من موقع چی من موقع ما زنک کین آستم فراغتنا چو میں قتل بدروازه یو صاحب روٹے راغستے دا راغستے پلیرا زردہ قرمے راغستے دا مکملہ پروٹے تومال پیچولے راتے کی خود چوخ رہی کی وی ما او خوڑا وی دا نس راتے وی چی دا پاتے ما خام لکی دا وی میں چننا چی کم خدای اس انتظام که ما خام بیا کر وی ورد میں اشارو کر چرا چه داوالا
پیدا سړی راته وایي چې که دا د ماښام له یخې وي نو ټول عمر به په پاکو کې وي اوی چې دغه مجاهده وشوه د دنیا نعمتونه بیا را روان مولانا اشرف علي ثانوي وایي ما په تمام عمر کې د خپلې کونټۍ دا شوګه قبلې ته کړې نه ده بېدګي ده چې کونټۍ دا شوګه مې قبلې ته کړې نه ده مسله دا ده کور جارو وې قبلې ته جارو مه وه د دې طرف نه وای نرپاته ته خلک نصار دغې قبلې ته وي زیاده کې قبلې ته او حضرت ثانوي ما د خپلې کونټۍ شوګه قبلې ته کړې نه ده دویمه وی زما معمول دا دی چې لس سپارې زه روزانه تلاوت کو درېیمه ما روټۍ چېرته خپو ته نه ده یخې چې کټ کې ناستم ما ډوډۍ مې خپو ته یخې زه سر ته زه خپو ته شوې ما ډوډۍ مې سر ته یخې د رزق دومره ادب و احترام قرآن کریم هغه کتاب دی رازم دي تپوس پې کوه رابعی په دوه رکعاتو کې نفلو کې قرآن پاک ختمول رابعه داس منصور بن سازان پر رمضان المبارک کې به د ماسپخین او د مازدیګر په میانس کې ختم د قرآن پاک کو او بل به د ماښام او د ماسخوتن په میانس کې کو او د رمضان المبارک نه علاوه په کوجه کې د ساخ منځ چې کول صلات دوحه بدی کې به قرآن پاک ختم کو بدی کې به غیم ختم دی د ماسپخین او د مازدیګر په میانس کول د معمول دا ولې مقام د قرآن کریم ورته معلوم نه راشه اوس مختصره خبره درته کوم قرآن کریم هغه کتاب دی تپوس ته کوه جواب به درکړي یو سړی راشي که نه ورته ورنایي ما سره لږه د لوکه د کوم ځای نه تشریف راوړه رانازل قرآن کریم نه تپوس وکړه ما ته خپله پېژندګلي وکړه قرآن کریم با جواب در کی قرآن مجید فی لوح محفوظ ز عزت والے کتاب یما ز مجد و بزرگ والے کتاب یما او د لوح محفوظ نراغلی ما چاچ چینی سر ملو کرما نو خاوند عزت بگردی او د مجد بگرزی او دومره به اوچت رسوما څنګه د لوح محفوظ نظر آغلی په دنیا کې د یو سړي اشنا په میادم کې نو د دې ځای نه میادم ته غواړي ولې اشنا په میادم کې دی نو قرآن مقام څه د لوح محفوظ دی بیا ته تاسو کا اے قرآن کریمه ته دنیا ته چار استولی که پخپل راغلی قرآن کریم بجواب در کی ملدن حکیم علیم زد حکیم و د علیم خدای د طرفنا راغلی ما د علم نډک کتاب یما د حکمتونو نډک کتاب یما هر نقطه می د حکمت نډک ده او هر نقطه می د علم نډکدا زه د حکیم او د علیم خدای د طرف راغلی ما ځکه حضرت علی فرمای کچره ما د سورۃ فاتحه تفسیر کول اراده وکړه نو دومره تفسیر به ولیکم چې او یا وخان به وړي او یا وخان 70 وخان به وړي 70 وخان او بیا څه وایي تفسیر الرحمن لومبی جل پینځمه صفحه په تمام قران کریم کې 200 د پاسه او یا زر علوم دي 200 د پاسه او یا زر علوم دي په برتانیې کې زموږ یو عالم تقریر کو په ټول علوم په قران پاک کې پراته یو به کړکو د ورپسې را پاسې ده یما ته په انګریزي وخایا یته چې وې
چې ټول علوم په قرآني ما ته پکې انګریزي وخایا او یې کتا پکې راته انګریزي وایي اسلام راوړم وی دا چاچا دې دی خواته حالات ورغل لا وی ته څه وایي چې قرآن پاک کې انګریزي نشته او که انګریزي مې درته وویل نو اسلام به راوړي وي یا تاسې نه یاست راځي وی هر چا سره پن نا سره نه پن هر چا سره پن علماء سره نه پن الله والا سره نه وی لم یلد ولم یولد وی دا جو پکې راغلی دی او که نه قل ای وربي وی دا ای پکې راغلی دی او که نه بسلې سرې لږې وغورځو او چغې کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا به بې وخته او داسې د نظم بیا به بې وخته او داسمات د نظم اوس مې پرېږده نو اسلامي قبول کړو علما دي دا په ډېر محنت حاصل دي ځکه یې من لدن حکیم علیم زه د حکیم او د علیم خدای د طرف نه دنیا ته راغلی کتاب یما بیا چې تپوس کوه یو دو خبرې به دې کوم د ایمان مطابق په تمام قرآن پاک کې 4 کرته محمد راغلی په تمام قرآن پاک کې 4 کرته محمد راغلی او د کائنات د دنیا د پیدایش نه د نور او د اسمان او د دې او د دې په کائنات د پیدایش نه 2000 کاله مخکې حضرت انس روایت دی چې الله پاک د محمد رسول الله دا نوم مبارک محمد یقلی د کائنات د پیدایش نه 2000 سال پہلے محمد معنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو اغا ذات چې دا ستاینه کړي شي وي په هر دور کې ستاینه کیږي قرآن کریم ستاینه کوي فرمایي نون والقلم وما یسطرون نون د نبوت دلالت نبوت محمد حق د محمد رسول الله نبوت حق دی والقلم او قسم دی په لوح قلم د لوح محفوظ باندې قلم د لوح محفوظ لیکلی دی محمد رسول الله والضحى قسم دی ستا په مخ باندې چې د ساغ د نور په شان ځلېږي واللیل اذا سجا قسم دی ستا په زلفو باندې چې د تکې تور شپې په شان دې تکې تورې دي سادي سے وی در بندی مباش کے مضمون نمان است صد سال میں توان سخو نظر تیار وی بدی خبر کہ مورزے گا کہ مضمون اور